نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. کرم اوریدونکو نن شپه هغه ډیره مبارکه شپه ده چې دې ته دا په هغه مبارکو شپو کې نبی علیه السلام حساب کړی ده چې کوم پنځه مبارکې شپې دي. نبی علیه السلام فرمایي من احیا الليالي خمس، چا چې پنځه شپې هغه ژوندی کړې، مطلب دی عبادت باندې ژوندی کړې، عبادت یې پکې وکړو، وجبت له الجنه، نو جنت د ده لپاره هغه واجب شو، لازم شو. لیلة الترویة، یو چې دی نو هغه د ترویې شپه، د 8 ذوالحجې شپه، او دغه رنګې د عرفې شپه، او ولیلة النحر، او د لوی اختر شپه دی پکې حساب کړې ده، او ولیلة الفطر، او د وړوکې اختر شپه، او ولیلة النصف من شعبان، او د شو قدر شپه. دا پنځه قسمه شپې داسې دي نبی علیه السلام فرمایي چې دا شپې چا ژوندی کړې، مطلب په دې کې عبادت وکړو د الله پاک، وجبت له الجنه، د ده لپاره جنت هغه واجب شو. او دا د اختر شپه، د لوی اختر شپه داسې د نبی علیه السلام د دې په باره کې بل حدیث کې فرمایي من قام لیلة العیدین، وایي څوک چې د اختر په شپو باندې هغه ودرېدو الله پاک ته، او په دې کې مونځونه وکړل، او په دې کې چې دی نو هغه نیک اعمال وکړل، محتسبا د نیکۍ د الله پاک د رضا دپاره، لم یمت قلبه یوم تموت القلوب، د ده زړه به چې دی نو په هغه ورځ باندې نه مري، په کومه ورځ چې د نور خلکو زړونه چې دی نو هغه به مړه شي. مطلب د ده زړه به چې دی نو هغه ژوندی وي، او په وجود کې چې دی نو هغه زړه دا د بادشاه حیثیت لري چې کله زړه چې دی نو هغه ژوندی وي، کله چې زړه هغه برابر وي نو ټول انسان هغه برابر وي. نو په هغه ورځ چې د خلکو زړونه به مړه شي، مطلب د خلکو زړونه به غافله شي، د زړه به چې دی نو هغه ژوندی وي. نو نن شپه دا اوس چې کومه شپه شروع شوې ده، دا ډېره مبارکه شپه ده چې موږ په دې کې هغه عبادت وکړو د الله پاک، دا په ذکر او اذکار کې په نوافلو کې هغه تېره کړو، دا په فضول کارونو کې چې دی نو هغه تېره نه کړو، په دې کې فضولیات ونه کړو، په دې کې د الله پاک نافرمانۍ ونه کړو، د هر قسمه نافرمانۍ نه ځان وساتو، یا دا شپه موږ په غفلت کې تېره نه کړو، ځکه دا شپه چې دی نو هغه ډېر ورځې بعد چې دی نو هغه نصیب کېږي، نو چې دا شپه موږ په غفلت کې تېره نه کړو، زموږ نه چېرته ضایع نه شي. نو دا شپه ډېره مبارکه ده. بل دا ورځې چې دی نو هغه دې ته ایام تشریق ویلی شي. د 9 ذوالحجې نه واخله او د 13 ذوالحجې پورې دا 5 ورځې دې ته ایام تشریق ویلی شي، او په دې کې هغه تکبیرات تشریق ویلی کېږي، کوم چې مونږ د عام د منځونو نه بعد چې دی نو هغه خلک وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا تکبیر چې دی نو هغه ویلی کېږي. نو د 9 ذوالحجې د سحر مانځه نه واخله د 13 ذوالحجې د مازدیګر د مانځه سره دغې پورې دغه تکبیرات ویلی کېږي. دا 5 ورځې شوې، نو په 5مه ورځ کې 2 منځونه ته صرف لاړل، د ماښام او ماسوتن په دې کې نه ویلی کېږي، د دې نه علاوه ویلی کېږي. تقریبا 23 منځونه چې دی نو هغه دا راځي، تکبیرات تشریق د هر مانځه نه بعد ویل چې دی نو هغه لازمي دی، واجبي دی. دا تکبیر ویل په هر مسلمان باندې واجب دی، برابره خبره ده که امام وي که مقتدي وي، که ځان له مونځ کوونکی وي او که د امامتۍ مونځ کوونکی وي، او که مقیم وي او که مسافر وي، که سړی وي او که ښځه وي، که د ښار اوسېدونکی وي او که د کلي چې دی نو هغه اوسېدونکی وي. خو دغه خبره دی چې سړی به یې په اوچت اواز سره وایي او زنانه به یې چې دی نو هغه په رو اواز سره وایي، خو سړی به یې په دومره اوچت اواز سره هم نه وایي چې نور خلک په خلل کې واچوي. معمولي درمیانه اواز چې دی نو هغه معمولي تیز ویل، درمیانه اواز. دا تکبیرات د جمعې د مانځه نه وروسته ویل، که جمعه پکې راشي دا هم لازمي دی. په دغې 5 ورځو کې که بالفرض جمعه راشي نو هم لازمي دی د جمعې د مانځه نه وروسته، د هر فرض مانځه نه وروسته. او د صحیح قول مطابق د اختر د ساختي مانځه نه وروسته ویل هم پکار دي، د صحیح قول مطابق. بل د ایام تشریق چې دی نو هغه
مسله به دې کې دا ده چې دا تکبیرات چې کله سلام وګرځولی شي ډایرکټ دا تکبیر هغه ویل هغه واجب دي. اوس که یو سړی دی هغه سلام وګرځو او د سلام نه بعد یې داسې یو کار وکړو چې هغه د مانځه نه منافي دی، مطلب هغه په مانځه کې نه کېږي، داسې یو کار یې وکړو. مثلا مونځ یې څنګه وکړو سلام او په زور زور یې وخاندل او لا تکبیر یې نه دی ویلی، یې خبرې وکړې، برابر خبره ده که خبرې په قص کړي که په هیرې کړي، یا د سکونو نه چې دی نه هغه ووتلو پاسېدو، که د قبلې نه سینه واوړي فرق نه کوي، که دی په سب کې دی معمولي داسې کوږ شو نو فرق نه کوي، خو چې دی د سکونو نه لاړو پاسېدو نو دا مذکوره کارونه کوم چې ما ووایي دا وشو او د تکبیرات نه وویلي، د دې نه بعد تکبیرات چې دی نه هغه نه راګرځي، که دی ووایي نو څه فرق نه کوي بیا راګرځي، نو دا د ده نه قضا شول. اوس د دې قضا دا ده چې دی بس استغفار وایي د الله پاک نه چې دی نه هغه استغفار او بخښنه غواړي چې الله پاک یو واجب کار زما نه پاتې شو او په دې باندې ماته چې دی نه هغه بخښنه وکړي، نو دا د ده نه اوس ساقط شو، دا بیا چې دی نه هغه نه راګرځي. اوس یو سړی دی په سلام یې څنګه وګرځوه داسې یو کار یې نه دی کړی، مطلب خبرې نه دي کړي، د سب نه نه دی تللی، که د قبلې نه یې سینه وګرځي خیر دی، یې په زوره خاندلي نه دي، داسې یو کار چې د مانځه نه منافي هغه یې نه یې کړی او لږ ساعت پکې ووتو او بیا راته رایل شو چې هلکه ما خو تکبیرات نه دی ویلي، نو بیا یې ویلی شي په دغه ټایم کې چې د مانځه نه منافي څه کار نه یې کړی. دغه رنګې یو سړی دی په دې ایام تشریق کې دا ورځې چې کومې دي په دې کې ته یې مونځ قضا شو، په دې 15 ورځو کې د ده نه مونځ قضا شو، بیا په دې 15 ورځو کې چې دی نه هغه راګرځئ، نو چې کله یې راګرځئ دا قضا مونځ نو دی به پکې تکبیرات تشریق وایي. اوس یو سړی داسې دی چې د دې نه د دې 15 ورځو نه مخکینی یو مونځ ترې قضا شوی دی او بیا په دې ایامو کې چې دی نه هغه راګرځئ، نو بیا چې دی نه هغه تکبیرات په ده باندې ویل لازمي نه دي، یا د دې 15 ورځو مونځ ترې قضا شوی دی خو د دې نه وروسته یې په ورځو کې راګرځئ، نو بیا به هم ویل لازمي هغه نه دي. دا مسله شوه. بله اهمه مسله دا ډېره اهمه ده تکبیرات تشریق کې. تکبیرات تشریق څو پیرې ویل دي، یو پیر ویل دي که 3 پیرې ویل دي، نو دا مسله اهم ده. نو مسله به دې کې دا ده چې یو پیر ویل دا لازمي دي، د یو پیر نه زیات ویل 2 پیرې ویل 3 پیرې ویل دا څنګه دي؟ نو په دې کې بعضې علما اختلاف دی، بعضې وایي چې دا ویل صحیح دي ودې ویلی شي، بعضې علما وایي چې نه دا خلاف سنت دي، د نبي علیه السلام د طریقې نه خلاف دي، دا سنت طریقه نه ده، یو پیر ویل چې دی هغه به کار دي. نو اوس ګوره اختلاف راغلی د اختلاف نه ځان بچ کولو طریقه به دا شي چې یو پیر وویلی شي او د دې نه اخوا د ځان وساتلی شي، دا به غوره طریقه ده چې یو پیر وویلی شي او د 2 او د 3 پیر ویلو نه د ځان وساتلی شي. که څوک ووایي نو څوک یې ملامته کولی نه شي، خو بعضو علما ورته خلاف سنت چونکې ویلی دي، د دې وجې نه ځان ساتل چې دی نه هغه پکار دي، نو یو پیر ویل چې دی نه هغه ضروري دي، هغه ویل پکار دي. دغه رنګې تکبیرات تشریق مسله ختمه شوه. د دې نه علاوه اوس د قربانۍ نصاب څه دی، په چا باندې قرباني لازمي ده، په چا باندې نه ده لازمي، د دې لپاره شرایط څه دي؟ نو علماو چې دی نه هغه 6 قسمه شرایط لیکلي دي چې دا 6 قسمه شرایط په چا کې موجود وو، دا 6 خبرې په چا کې موجود وي نو دی به قرباني کوي. که به دې 6 کې یو کار نه یو خبره نه موجود، یو شرط نه موجود، نو به د قرباني لازمي نه ده. اولنی شرط دا دی چې دی به مسلمان وي، کافر دی به کافر باندې قرباني نشته ځکه دی د احکاماتو مکلف نه دی. دویم شرط دا دی چې دی به مقیم وي، مسافر به نه وي، خو د مسافر دپاره چې دی نو یو خو عام خلک ښکته ملکونو کې اوسېږي، دوبۍ کې، سعودي کې یا نورو ملکونو کې 2-3 کاله چې دی نه هلته کېږي او دغه نو دی وایي زه مسافر یم، نو دا عام عرف کې دی ځان ته مسافر او شرعي طور دی مسافر نه دی، په ده قرباني شته. مسافر هغه کس حسابېږي شرعي طور چې یو کس دی هغه تقریبا 78 کیلومتر لار واله او د ده د 15 ورځو نه چې دی نه هغه کمه اراده وه، نو دی به چې دی نه هغه مسافر وي. اوس دی مسافر دی نو په ده باندې قرباني لازمي نه ده اگر که صاحب نصاب دی. دغه خو په دې 3 ورځو کې دننه که دی مسافر و، دا قربانۍ چې کومې ورځې دي. نمبر 3 آزاد به وي، یعنې غلام به نه وي، غلامان خو نن سبا شته نو ټول خلک آزاد دی تقریبا. نمبر 4 بالغ به وي، په نابالغه باندې چې دی نو هغه قرباني نشته دی. نمبر 6 عاقل به وي، په لیوني باندې هم قرباني نشته دی، اگر کمال دولت شته خو چې لیونی دی نو قرباني پې نشته ځکه دی د احکاماتو مکلف نه دی. 6 اهم شرط چې دی به صاحب نصاب وي، مالدار به وي. اوس صاحب نصاب څومره دی؟ نو دا خبره یاد ساتل پکار دي. نصابونه 2 قسمه دي،
یو قسم نصاب چې دی نو هغه د زکات دپاره دی او بل قسم نصاب هغه د صدقه فطر او د قربانۍ دپاره دی. د صدقه فطر او د قربانۍ دا حساب یو شان دی او د زکات نصاب کې چې دی نو هغه په دې دواړو کې فرق دی. اوس هغه فرق څه دی؟ د زکات په نصاب باندې یو کال تېرېدل هغه شرط دی او د صدقه فطر یعنی د سرسایې او د قربانۍ په نصاب باندې چې دی نو هغه کال تېرېدل شرط نه دی. بله خبره دا ده چې د زکات چې کوم نصاب دی په هغې کې چې دی نو هغه دا شرط دی چې په دغې مال کې کوم مال چې د ده سره دی کوم څیزونه ورسره وي هغه به داسې چې په دې کې به زیادت راځي لکه پیسې شوې سره زر شو سپین زر شو دا چې دی نو د وخت سره زیاتېږي یا دا مال تجارت دی هغه هم زیاتېږي یا چې دی نو هغه د تجارت لپاره چې دی نو هغه داسې څیزونه اخیستلي دا زیاتېږي په دې کې زیادت راځي نو دغه به چې دی نو دا زکات په نصاب کې حسابېږي. اوس داسې اشیا چې هغې کې زیادت نه راځي نو هغه به صرف د قربانۍ په نصاب کې حسابېږي او د سرسایې او د زکات په هغې کې به نه حسابېږي. مثال کے طور پر کور کې د ضرورت نه سیوا چې دی نو هغه سامان پروت دی زنانو سره په صندوقونو کې یا د کور چې دی نو په کمره کې داسې سامان پروت وي چې هغه په کال کې یو پیرون نه استعمالېږي نو اوس دا سامان داسې دی چې په دې کې بړوترۍ او زیادت نه راځي خو د زکات د قربانۍ او د سرسایې په نصاب کې به دا جمع کولی کېږي د دې قیمت به ولګولی شي. اوس که دغه قیمت چې دی نو نصاب څومره دی نو نصاب نن سبا چې نصاب خو عمومي طور 52 تولې چاندي را که څوک داسې وي چې د هغه سره صرف سره زر دي نو په سرو زرو کې نصاب بیا چې دی نو هغه 2.5 تولې دی خو چې صرف سره زر نقدي ورسره نه او چاندي ورسره نه یا ورسره سامان وغیره نه نو چې صرف سره زر دی نو په هغې کې نصاب هغه بیا 7.5 تولې سره زر دي. اوس که چېرته نصاب ګډوډي سره زر ورسره هم دي سپین زر ورسره هم دي لوښي وغیره ورسره هم دي د ضرورت نه سیوا چې په کال کې یو پیر نه استعمالي بیا نصاب چې دی نو هغه 52 تولې چاندۍ قیمت به ولګولی شي. دغه نصاب چې د چا سره دومره قیمت پیسې وي یا ورسره سامان و بیا به قرباني شته. نن سبا چې دی نو هغه جدید تپوس مونږ د نننۍ دور چې دی نو هغه د نن ریټ ده چاندۍ چې دی نو هغه 1150 روپۍ توله ده. مونږ چې د 52 تولې چاندۍ قیمت هغه ولګو نو د دې نه څو روپۍ راځي 60,375 روپۍ د دې نه راځي. اوس یو سړی داسې دی چې د ده سره نغدې 60,375 روپۍ شته د ضرورت نه سیوا پیسې دي یعنې د کور د خرچې پیسې نه دي د ده سره خپلې ځاني پیسې دي 60,375 یا ورسره په کور کې زیاتې سامان چې په کال کې یو پیر هم نه استعمالېږي دغه راجمع کې چاندي راجمع کې سونه ورسره راجمع کې نقد راجمع کې د ټولو قیمت چې دی نو هغه 60,375 روپو ته رسېدو نو په دې کس باندې قرباني کول لازمي دي. که یې وی نه کړه نبي علیه السلام فرمایي چا چې قرباني ونه کړه به د قرباني وه من وجد ساعة فلم یضحي چا چې طاقت و او د قرباني ونه کړه فلا یحضر مصلانا نبي علیه السلام فرمایي مونږ پسې عیدګاه ته نه راځي زموږ سره لمونځ نه کوي دومره سخت وعید نبي علیه السلام فرمایلی دی. نو یو سړی 60,000 روپۍ خو د هر سړي سره تقریبا یو سړی دی هغه سره ضرورت نه سیوا 60,000 روپۍ دی یو سره سامان دی د ضرورت نه سیوا دا خو په ده باندې لازمي ده که نه سستي کوي خلک په دې کې سستي کول چې دی نو هغه نه دي پکار. قربانۍ باندې یو سړی خوارېږي نو نن سبا داسې برخه هم میلاوېږي په 5,000 روپۍ هم برخه کېدی شي یو چا سره برخه ونیسه په 10,000 هم کېږي 15,000 هم کېږي کم نه کم هم کېږي زیات هم کېږي. نو قرباني ولې سړی سستي کوي په نورو څیزونو باندې ډېرې پیسې لګي نو که به دا 5-10,000 روپۍ په قربانۍ باندې ولګي د څوک په دې باندې خرید کېږي نو الله پاک په د ده په مال کې برکت واچوي چې دی هغه واجب او فرض دغه چې دی نو هغه ادا کوي الله پاک په د ده په مال کې برکت واچوي. نو سستی کول چې دی نو هغه نه دی پکار معمولي خبرو باندې زما سره پیسې نشته او دا نو دا سستی نه ده پکار. اوس په دې کې مزید دغه دا دی چې یو سړی دی د هغه سره د ضرورت نه سیوا ځمکې دي د کرایې کورونه دي نو د باندې واقعي چې قرباني شته ځکه د دې قیمت هغه زیات وي 60,000 نه. دغه رنګ یو سړی دی هغه باندې قرضه ده بلپرس په ده باندې چې دی نو هغه 80,000 روپۍ قرضه ده 80,000 مثال کے طور پر خو د ده سره په کور کې 80,000 روپۍ پرتې هم دي نو هلته کې د 80,000 روپۍ چې د ده سره کور کم پرتې دي د دې په بدله کې خو د ده باندې قرضه ده نو په ده باندې قرباني نشته دی. خو اوس که په ده باندې بلپرس 80,000 روپۍ قرضه ده او د سره کور کې 2-3 لک روپۍ پرتې دي نو د قرضې هغه ریټ چې ته وباسې نو باقاعده د سره د حساب پاتې کېږي نو لحاظه په ده باندې اوس قرباني شته دی. دغه رنګ یو سړی دی د هغه بلپرس 5-10 لک روپۍ چا د قرضه ده خو ده سره اوس په جیب کې پیسې نشته دی چې دی به قرباني وکړي خو د ده سرې 5 لک روپۍ یې چا ته قرض دي
او د دا امید دی چې دا پیسې خو مال راکوي، داسې نه دی چې نه درکوي، خو درکوي یې دله. نو اوس دا پیسې خو ستا دي که نه، خو دا سره پرتې دي، دي خو ستا که نه. نو اوس په دې کس باندې قرباني شته. اوس دی به څه کوي، د ده سره خو پیسې نشته دی په جیب کې. نو فقها وایي چې دی به د هغې کس نه د چا باندې شي قرضه ده، هغه بسې به لاړ شي، هغه ته وایي چې مال 10,000 روپۍ راکړه، زه پرې صرف قرباني کوم. نو دومره د هغه نه مطالبه وکړي او د هغه نه به پیسې راواخلي، ځکه د هغه د ده پیسې دي 5 لک روپۍ د هغه سره. نو قرباني به د باندې به دغې باندې چې دی نه هغه کېږي، لازمي ده. دغه رنګې په کور کې چې دی نه هغه بالغان کسان دي، هر یو جدا چې دی نه هغه د نصاب مالک دی. بالفرض 5 وروڼه دي، یو پلار دی، هر یو چې دی نه هغه پیسې ګټي، څه نه څه خرچه پلار له ورکوي، څه ځان سره پاتې کوي. هر یو د نصاب مالک دی، هر یو سره 80,000 روپۍ چې دی نه هغه نغدې ځان سره پرتې دي، یا د دې سامانو سره چې دی نه هغه ضرورت نه سوا پروت دی. نو په هر یو باندې جدا قرباني لازم ده. کور کې زنانه دي، د هغو سره کالي موجود دي، په هر زنانه باندې جدا چې دی نه هغه لازم ده. داسې نه دی چې د کور سربراه یو قرباني وکړه او د ټولو ذمه چې دی نه هغه ساقطه شوه. خلک په دې کې سستي کوي، هلکه په دې کې تاسو څه له ګټې کوئ؟ وایي مړه د کور مشر قرباني وکړه، موږ ته څه ضرورت دی؟ هلکه تاسو هر یو کس جدا جدا بالغان یې، جدا جدا د نصاب مالکان یې، تاسو باندې جدا جدا چې دی نه هغه قرباني لازم ده. ها که د کور بالغان کسان دي، صاحب نصاب نه دي، د نصاب مالک نه دي کوي بیا، خو چې د نصاب مالک دی، نصاب ما تاسو ته ووایي 60,375 روپۍ نن سبا دی، نو بیا خو چې دی نه هغه پکار دی چې ولې په 5-10,000 روپۍ څوک غریب کېږي. خو نو دغه رنګې اوس د قربانۍ کم کم څاروي دي او څومره عمر والا قرباني وي دا څاروي وي، نو دغه چې دی نه هغه مسله ده. اول اوښانو کې چې دی نه هغه څوک قرباني کوي، د دې لپاره 15 کاله شرط دی چې 15 کاله یې شوي او په 6 کال کې داخل وي. دویم قسم څاروي هغه غواګانې او میښې دي، په دې کې عمر چې دی نو هغه 2 کاله دي، چې 2 کاله یې پوره شوي وي 40 میاشتې، او په 3یم کال کې چې دی نو هغه دی داخل وي. خو په دې کې دا خبره یاد ساتل پکار دي، د غاښ کېدل چې دی نو هغه شرط نه دي، ضروري نه دي. دومره د شي یو علامت دی. خلک پښتو کې متل کوي، وایي چې په اخور دې لوی شي نو غاښ یې مه ګوره. چې کله ستا په اخور باندې څاروی لوی شو، نو تا ته پته ده چې د دې څاروي څومره عمر دی، نو تا ته پته ده چې 2 کاله عمر دی، 3 کاله عمر دی. نو که غاښ یې شوی دی او که نه دی شوی، تا ته پته ده چې 2 کالې پوره شوي دي چې قرباني پې کوه کېږي پې. یا ستا یو معتمد کس دی، هغه درته وایي چې هلکه 2 کالې پوره شوي دي، صحیح ده، مؤمن باندې چې دی نو هغه خیاط مات کولی شي. اوس داسې دی چې هغه عمومي طور د بیپار کې دغه کوي، نو هغه خو ده په خپله نه دی لوی کړی، د ده په اخور خو نه دی لوی شوی، دا متل مطابق د ده په اخور خو نه دی لوی شوی، نو ولې غاښ مه ګوره، ده خو د بل چا نه اخیستی. نو که دی ستا ذمهواري علي، دا فضول کار دی. هلکه دی وایي زه ذمهوار یم، نو ته ذمهوار یې، نو تا خو نه دی لوی کړی، ته د څه ذمهوار یې؟ تا خو د بل نه اخیستلی دی، او د هغه څه پته لګي چې هغه د چا نه اخیستی، او د هغه څه پته لګي چې هغه د چا نه اخیستی. دا لا متناهي سلسله چې دی نو هغه روانې. دا څو ورځې زه هر اختر کې چې دی نو دې میلو ته ورشم، عمومي طور د څاروو زه ګورم چې څه حالت دی د مسلمان نن، زه ګرځم عمومي طور چې میلې ته ځې، د نیم په نیمه د تقریبا 70-80% څاروي په میله کې داسې ولاړ وي چې هغه عمر یې نه وي پوره. دا خلک چې دی نه هغه دې ته نه ګوري چې ګناه به وشي، دما زه خلکو له دوکه ولې ورکوم، خو دې ته ګوري چې ما ته په قربانۍ کې څاروی خرڅ کړه، ما ته به پکې لږ پیسې سیوا میلاو شي. که عام ورځو کې دی خرڅوي نو هغه پیسې پې نه میلاوېږي. نن مسلمان دومره لالچ راغستی دی چې دی نه 4-5,000 روپو لپاره هغه خلکو له دوکه ورکوي، د خلکو قربانیانې تباه کړي، د هغه قرباني پې نه کېږي، هلکه عمر یې پوره دی او هغه عمر یې نه وي پوره. نو دا چې دی نه هغه دا چل نه دی پکار. بېپاریانو ټولو ته زما دغه هدایت دی چې عمر یې نه وي پوره، تا ته پته لګي، بېپاري ته پته لګي چې تا ته پته ده چې قرباني پې نه کېږي، نو ولې ته اخلې؟ سبا ورځې په بل خرڅې ځان ولې ګناهګار یې؟ ما اخله داسې څاروی. نو د ټولو ته زما دغه هدایت دی چې داسې څاروی د بېپاري نه اخلي چې ده ته یقیني پته نه وي او بیا په بل باندې چې دی نه هغه خرڅوي. نو داسې چې دی نه هغه نه دی پکار. نو په غوا میخه کې چې دی نه هغه عمر 2 کاله دی او په 3یم کې داخل وي. بیزا، ګډه، ګډ یا پیسا وغیرہ، په دې کې عمر 1 کال دی چې په 2یم کال کې داخل وي. یو کس داسې دی، یو څاروی داسې دی چې په هغې کې د لمور ګډ نه دی. په دې کې مسله دا ده چې د 6 میاشتو یو د کال هغې هم راښکاري، نو بیا به چې دی نه هغه په دې باندې قرباني هغه جایز ده. ځکه په بیزو ګډو کې په دې کې چې دی د ټولو نه غټ چې دی نه هغه عمر یې کم وي او سایز کې غټ وي، دا لمور څاروی، دا لمور ګډ وي. نو دقیق کې صرف دا مسله ده. عمومي طور خلکو بیا په ټولو قیاس کړی، هلکه په بیزو کې وایي دا مسله ده چې د 6 میاشتو وي او د کال هم راښکاري چې قرباني پې کېږي. هلکه په بیزو کې نه ده، خدای دې پوه کړه، اول تپوس وکړه. دا مسله په ګډ کې ده، خو هر ګډ چې لمور ګډ وي، په عام ګډ کې هم نه ده.
چې د شپږو میاشتو وي او د کال هغې عمره په وجود کې ښکاري نو بیا په قرباني هغه کېږي. دغه رنګ یو عمومي بله مسله چې دی هغه کېږي چې هلکه په بانګي باندې یا په اګۍ باندې په دې باندې قرباني کېږي که نه کېږي. یو کس چې دی هغه دلته کې زه بره د مدرسې کې وم لاندې یو کس بلته لګیا و وایي مړه په بانګي باندې قرباني وکړه. مړه چې وایي دا زړه دې ښایي که نو زړه بس دا دې برابرې که نو په بانګي باندې هم کېږي مړه په بانګي باندې وکړه. هلکه نو چې زړه دې ښایي مونځ نه کوې نو ستا مونځ به وشي چې هلکه زما نیت وایي صفا دی مونځ نه کوم مونځ یې کېږي داسې نه کېږي که نه وایي هلکه زما زړه صفا دی زه روژه نه نیسم روژې کېږي نه کېږي. هلکه زما زړه صفا دی زه حج له نه ځم نو کېږي نو داسې زړه صفا ساته روټۍ مه خوره که داسې څوک مړېږي وایي هلکه زما زړه صفا دی هلکه ستا زړه صفا دی روټۍ به ته نه خورې ځه داسې څوک مړېږي وایي هلکه ستا زړه صفا دی لټرین ته به نه ځې دا پې بند کوئ لټرین ته به نه ځې وایي تړه چغې به وباسي مړه زړه خو دې صفا دی لټرین تلو ته څه ضرورت دی زړه خو د سړي صفا وي دا څوک چې قرباني کوي د ده په زړه کې څه ګن خو نه وي پروت دی دا قرباني څه لاري دی د الله پاک د رضا دپاره لي د هغه هم زړه صفا وي ګن خو پکې نه وي پروت نو ځان کار راښکړی نه لکه وایي چې زړه دې صفا وي جو بس په چرک باندې هم کېږي. دلته علما څه فرمایي فتاوا هندیه فتاوا عالمګیري دې ته ویلی شي چې 500 علما راجمع شوي د اورنګزیب عالمګیر بادشاه په دور کې 500 علما دا راجمع کړي او دا فتاوی چې دی نو هغه لیکلې وه. دغې فتاوا عالمګیري کې دې باره کې څه لیکي والتضحیة بالدیک والدجاجة وی وضیحه کول په بانګي یا په چرګ باندې فی ایام الاضحیة د وضیحو په ورځو کې ممن دا د هغه چا نه دي لا اضحیة علیه لاعصاره چې یو سړي وس نه کېږي نو په دې باندې وضیحه ده نه کېږي که وسې کېږي او که نه کېږي وضیحه پې نه کېږي. تشبیحا بالمزحین چې دې څه کوي تشبیح کوي وایي مړه زما خو ما ته پته چې وضیحه پې نه کېږي خو د هغې خلکو سره صرف یو شانوالی کوم چې هغو قرباني کې زما وس نه کېږي د بزې ګډ وغیره زه چې دی نو هغه بانګیان الو وایي مکروه دا مکروه دي دا کار مکروه دی نور خو قرباني خو د ده سره کېږي نو که به دغه ورځې بانګي په دې نیت حلال کړو چې زه صرف د قرباني د خلکو سره مشابهت وکړم دا کار هم مکروه دی لانه من رسوم المجوس ځکه چې دا د مجوسیانو د رسم نه دي څوک چې د اور عبادت کوي دا د هغو رسم دی كذا في الخلاصة دي ومن لا أضحية عليه لإعصاره لو ذبح دجاجة أو ديكا يكره كذا في واجز دا مکروه دي دا کار چې دی هغه کول نه دي پکار خو کېږي پې نو اوس څوک چې د قربانۍ د بانګي وغیره قایل نو هغو ته چې دی نو هغه زموږ دا اعلان دی چې د قرآن مجید نه یا د احادیثو نه صریح حدیث چې دی نو هغه پیش کوي که بالفرض په دې باندې کېږي نو دلیل چې دی نو هغه وښیي نو نشي څوک چې دی نو هغه پیش کولی یا یو صحابي وښیي یا د نبي علیه السلام نه ثابت کوي یا یو صحابي وښیي چې هغه چېرته په بانګي یا په چرګه باندې یا په هګۍ باندې قرباني کړي نشي ښوولی څوک نو دا د ځانه چې دی نو هغه خبرې جوړې کړي دي. بل میخه ده په میخه باندې قرباني چې دی نو هغه کېږي په احادیثو کې غوا ذکر شوي ده خو کېږي په میخه باندې هم ځکه مونږ چې دی نو هغه قیاس ته مجتهد منو زموږ دپاره هغه حجت دی نو هغو میخه چې دی نو هغه په غوا باندې قیاس کړې ده. اوس هغه کسان چې هغه قیاس نه مني هغو صرف وایي قرآن او حدیث نور قیاس چې دی نو هغه نه منو د دې نه کم مسایل راوځي هغه نه منو کم علما د مسایل راوباسي هغه نه منو هغو په نسب باندې هم چې دی نو هغه په میخه باندې قرباني کېږي نو مونږ هغو ته اعلان دی چې تاسو وایي په میخه قرباني کېږي او تاسو صرف د حدیث نه علاوه بله خبره منئ نو په حدیث کې د میخې لفظ وښیئ چې په میخه قرباني کېږي نو په حدیثو کې د میخې لفظ نشته دی ځکه میخه په عربو کې چې دی نو هغه میخې وې نو دا چې دی نو هغه د دغې مسایل شو د دې نه علاوه چې دی نو هغه بعضې مسایل داسې چې هغه وس قرباني چې دی نو هغه د کله نه واله کله پورې کېږي د قربانۍ وخت چې دی نو هغه 10 ذوالحجه یعنې سبانۍ سحر د سحر د مانځه نه واخله ټیمې د سحر مانځه نه صبح صادق نه شروع کېږي او د 12 ذوالحجې د مازدیګره پورې دا 3 ورځې 10 ذوالحجه 11 ذوالحجه 12 ذوالحجه د ماښام نور پرېوتو پورې د دې نه لږ مخکې د دغې ټیمه پورې دا 3 ورځې د قربانۍ دي. خو اوس د ښار خلک دی چې کوم ځای کې عمومي طور د ساختي مونځ کېږي لکه زموږ په علاقو کې ساختي مونځ کېږي د دې لپاره لازمي ده چې دوی د ساختي د مانځه نه بعد قرباني وکړي که چا د ساختي د مانځه نه مخکې قرباني وکړه د ده قرباني نه کېږي لکه نبی علیه السلام راووتو د ساختي مانځه نه بعد او څه کسان یې ولیدل قرباني کړې وه نبی علیه السلام ورته ووایي چې ستاسو قرباني نه راشي تاسو دوباره راوګرځوئ نو په هغو باندې دوباره قرباني راوګرځوله. اوس داسې علاقې دي چې غرونو علاقې دي هلته کې د ساختي مونځونه نه کېږي د جمعې مونځ نه کېږي د ساختي مونځ نه کېږي د اختر نو هغوی که بیا د سحر د مانځه نه بعد وکړي نو د هغو هغه کېږي زموږ نه کېږي زموږ په علاقو کې د ساختي مونځ کېږي نو پکار ده چې مونږ د ساختي د مانځه نه بعد چې دی نو هغه قرباني وکړو. د دې علاوه دا چې دی نو هغه یو سړی دا عمومي طور تقریبا 2-3 کسانو تپوس هم وکړو دا مسله اهم ده
یو سړی د هغه میلې ته لاړو، هغه په دې نیت باندې څاروی واغستو چې مونږ یې بلبرس شپږ کسان یو په دې کې، په دې نیت یې راوستو. کله چې کلي ته راغی، کلي کې یو کس پسې راغی، هلکه زمونږ قرباني نشته دی، مونږ ځانه برخه ګورو، زمونږ د حصې ملګری نشته دی، تاسو هسې هم دا څاروی په شپږ کسه دی، ما پکې چې دی نو هغه داخل کړئ، زه به پکې اووم کس شمه. نو دا کار جایز دی که نه دی؟ فقها فرمایي چې دا کار مکروه دی، ځکه د ده نیت اول څه و؟ صرف د دغې شپږو کسانو و. د ده چې د شپږو کسانو بالفرض 10,000 روپۍ ورکړي، اووم کس چې راځي نو هغه به دې له 10,000 روپۍ ورکوي که نه، یا 8,000 روپۍ، نو دې به دا پیسې څه کوي؟ دا به په آپس کې تقسیموي. نو بالفرض ما اول 10,000 روپۍ قربانۍ له ورکړې، دا مې وقف کړې، دوباره چې یو کس پکې راننوځي نو هغه موږ له پیسې راکوي، نو دا بیا موږ تقسیمو که نو 2,000 روپۍ دې ما بیا په جیب کې کېښودې، نو دا اول ما قربانۍ له ورکړه بیا دې په جیب کې ږدم، نو دا خبره صحیح نه ده. یو سړی داسې دی چې هغه لاړو میلې ته، ارادې داسې و چې د شپږو کسانو راجمع شوي وو، په دې باندې موږ څاروی یلو، خو هلته چې لاړو څاروی غټ و او په ریټ ورته ښه میلاوېدو، نو ده دا سوچ وکړو چې موږ به دا څاروی خیر دی لږ غټ والو، او کلي ته چې کله لاړ شو نو هلته کې به اووم کس هم د ځان سره شریک و، زموږ د حساب نه موږ خو په 80,000 څاروی اخیستو چې دا خو دلته په 80,000 ده، موږ ته ښه میلاوېږي، نو په 80,000 به واخلو او یو کس پر ځان سره بل شریک کړو. نو په دې سوچ څاروی واغستو، اوس چې کلي ته دی راشي نو اووم کس د ځان سره بیا بلا کراهت چې دی نه شریک کولی شي. مسله هغه یاد ساتئ، دا اهم مسله وه. بل چې دی نو هغه اهمه مسله په شرکاو کې یو کس داسې دی، یعنې بالفرض 4-5 کسان شریکان دي، نو اوس په دې کې بعضې خلک وایي چې هلکه طاق چې دی نو هغه کوئ بالفرض 1، 3 او 5 او 2 کسان دا شریک کوئ، او وجوب چې دی نو هغه صحیح نه دي، بالفرض 2 کسان باندې نشي کولی، په 4 نشي کولی، په 6. دا مسله خلکو د ځانه جوړه کړې ده، دا خبره بالکل چې دی نو هغه غلطه ده. که په یو کسي کوي غوامې اخیستې، په یو کسي کوي، په 2 کوي، په 3 کوي، په 4 د 2 پورې په هر څومره چې کوي بلا کراهت ټول چې دی نو هغه صحیح دي، هېڅ چې دی نو هغه په ثواب کې کمی نه راځي، که طاق وي او که جفت وي. دا خبره بالکل په زړو خلکو هغه ځانه مشهوره کړې ده. بله خبره دا ده په شرکاو کې دا یو مسله دوه د دغه ختموي دی. شرکاو کې چې دی نو هغه بعضې کسان داسې دي چې د غوښې ارادې ده، یو کس پکې داسې دی چې د غوښې ارادې ده او د قربانۍ ارادې نشته دی، د غوښې اراده ده چې زه غوښې وخورم، د ټولو نه کېږي، ځکه دی د ثواب نیت باندې د قرباني دغه کوي، او ثواب دا دغه داسې چې په دې کې تجزي نه راځي. دا یو څاروی دی چې هلکه بعضو به د غوښې نیت وي او د بعضو به د ثواب نیت وي، دا څاروی تقسیم شو ټول د ثواب دپاره نه شو، نو په هر هغه څه چې هغه د ثواب دپاره په دې کې تقسیم نه راځي، نو چې د یو کس پکې د غوښې اراده وه د ټولو نه کېږي. یا یو کس داسې دی چې د هغه سودي کاروبار دی، حرام مالی دی، نو د هغه یو کس د وجې نه د دې نورو هغه هم نه کېږي، د چا چې ورسره شریکه برخه وي، نه دې ټولو نه کېږي. بل دا دی اهمه مسله دا ده چې قرباني یو سړی وکړي، دی قصابي راولي، قصابي دله قربانۍ چې دی نو څاروی ذبحه کړي، سپینې کې وله ټک ټوکي کې وله، اوس که دی د خپل طرف نه د سرمن یا خپې اینا لرې هر څه چې ورکوي په شریکه باندې دی ټول رضا دی او څه وله ورکوي هسې، نو دا صحیح ده، خو د دې نه علاوه به اجرت چې دی نو هغه ورکوي، مطلب د هغه 400-500 روپۍ 1000 روپۍ هغه ستانه غواړي هغه به ورکوي. اوس یو سړی دی داسې خبرې وکړه د قصابي سره، قصابي ورته وایي چې هلکه زه به درځم، سرمن به مال لا کړې، خپې به مال لا کړې، پلانچي څیز لری به مال لا کړې، ما له پیسې مه راکوه، دغه څیزونه مال لا کړه او زه به تا له سوله کار وکړم، نو دا کار ناجایز دی، ځکه هلته کې هغه تا له چې دی نو هغه کار کوي، هغه د اجرت مستحق شو. اوس که ته دله چې دی نو هغه د دغې پیسو بالفرض د هغه 1000 روپۍ جوړېږي، د دې په بدله کې وله ته د قربانۍ څه حصه ورکوې، غوښه وغیره څه وله ورکوې، نو دا داسې شو لکه د قربانۍ دا غوښه سرمن وغیره چې تا خرڅه کړه، د قربانۍ غوښه وغیره نشي خرڅولی، نو ته چې قصابي له ورکوې دی په یو قسم خرڅی، ځکه هلته تا کار کړی دی که نه، د هغې په بدله کې وله ورکوې، نو دې قصابي چې تا راوستې دله به ته لازمي پیسې ورکوې، او که نور غوښه څه وله ورکوې هغه د خپل طرفه ورکړه، خو په دغې په بدله کې دی تا له کار نشي کولی، دا ناجایز دي. دغه رنګې چې دی نو هغه قرباني یو سړی کوي، په هغې کې یو خپل مور و پلار یې دي، نیا نیکونه یې دي وفات شوي دي، د هغوی د طرف نه چې دی نو هغه د ثواب په نیت باندې یو برخه کوي، نو طریقه یې دا ده چې دی به وایي دا زړه کې به دغه نیت وکړي چې دا برخه زه د خپل طرف نه کومه او ثواب یې چې دی نو هغه پلانکي ته بخم، داسې زړه کې دغه نیت وکړي، نو داسې طریقې سره چې دی نو هغه به کوي چې کومه یې د خپل طرف نه او ثواب یې بخم خپل مور ته، خپل پلار ته او خپل نیا نیکونو ته څومره چې دی نو هغه دي. نبي علیه السلام به 2 ګډان ذبحه کول، دا یو ګډ به د ټول امت د طرف نه ذبحه کوو، دا ټول امت د طرف نه چې دی نو هغه ثواب وبخلی شي. نن مونږ چېرته کې د نبي علیه السلام
هدیه او ډالۍ لیکلې ده چې مونږ یو برخې کوو یو ګډ واخلو چې دا د دې لپاره راغلو چې مونږ خپل خوږ پیغمبر ته چې دی نو هغه څه وکړو هدیه او ډالۍ ولیږو دا د هغه تحفه شوه نبي علیه السلام ته زمونږ د اعمالو ضرورت نشته خو تحفه او ډالۍ خو لیږلی شو که نو نبي علیه السلام به زمونږ د طرف نه کوله که نو مونږ چېرته کې داسې کړې ده چېرته به ژوند کې خو یو پیر داسې وکړو که نو چې یو ګډ حلال کړو هلکه دا یو ګډ چې دی نو هغه د دې لپاره شو چې دا مونږ نبي علیه السلام ته تحفه ولیږله دا یو ډالۍ شوه داسې چې دی نو هغه پکې هم شي یا خپل مشران د طرف نه ثواب په نیت باندې چې دی نو هغه وشي یا یو کس دی هغه عقیقې چې دی نو هغه کوي د ماشوم عقیقه ده یا خپله ده نو هغه په دې کې هغه کولی شي خالی نو دغه چې دی نو هغه دا مختصر مسایل چې دی نو هغه د قربانیو په دې باندې هغه سرته ورسېده دغه ما دې ګورې خبرې اوس د دې نه علاوه کله چې ستاسو د حاضره مجمع کې داسې یو تپوس وي چې هغه په یو مسله نه پوهېږي د قربانۍ متعلق وي او واقعي دی چې دی نو هغه نه پوهېږي او په دې اعتبار سره تپوس کوي چې زه پوه شم هغه تپوس کولی شي که ماله مسله راتله زه به جواب ورکړم که نه راتله زه به ځان سره ولیکم بیا به ورته جواب ورکړم ضروري نه ده چې ماله ټولې مسلې راځي موږ عاجزه یو موږ نه راځي نو څوک تپوس کوي نو هغه کولی شي چا څه مسلې نو هغه تپوس وکړي دا اوس لږ ساعت مخکې هم یو کس ته اوس وکړو وایي بعضې خلک وایي چې دا چوړکۍ د دې لپاره د لرګي لاس کې چې دی نو هغه ضروري دی چې په کوم د ذبح کې د لرګي لاس کې ورته خامخا دا خبره صحیح نه ده د رضا نه چا جوړه کړې ده د لرګي لاس کې هغه ضروري نه دی د ذبحې لپاره چې دی نو هغه صرف تیره چاړه هغه چې دی نو هغه ضروري ده او مخکې نه چاړه تیره کول سهار به انشاءالله د ذبحې ټول آداب بیان کړو چې په کومه طریقه به ذبح کول پکار وي څنګه چاړه مخکې تیره کول پکار دي د څاروي په مخکې ذبح تیره کول چې دی نو هغه نه دي پکار نو دغه خبره صحیح نه ده چې لرګي لاس کې چې دی نو هغه خامخا پکار دا خبره صحیح نه ده بل جی اوس سړي سره خپلې پیسې نشته د پیسې بل چا د قرض دي که نه د قربانۍ ټیم نه دا پیسې نه ورکوي بل ځای قرضولی شي قرباني پې کولی شي نو پکار ده چې د ده امید وي چې زما هغه پیسې به دی مال لا کړي نو پکار ده چې هغه بسې لاړ شي چې ته ماله زما دغه پیسو نه دومره پیسې راکړي چې زه د قرباني وکړم که بالفرض هغه وي چې ما ته خیر یو میاشت صبر وکړه دی دې له بل چا نه قرض راولي د هغې په بدله کې قرباني دې خپله وکړي د سر په جیب کې نغدې نشتي د بل چا نه دې راولي خو پیسې خو ورسره شته خو د بل چا سره دي لکه قرضولی شي پسې قرضولی شي بل چا سرمنی سره اب سره بل چا څه مسلې نو وکړي بیا صحیح شو ښه خبره ده څوک چا سره خدمت کوي د یو بل چې دی نو هغه امداد کول دي دا ښه خبره د یو بل سره تعاون وکړی شي او ذبحه که څوک په خپل غوښه به ولې په دې خدمت باندې نه ورکوې ځکه دا اجرت ته ورکوې دا غوښه به ولې په خدمت نه ورکوې که هسې سړی ورکوي جوړ دي کي هغه ورسره په طور خدمت لیکیا دی دی ولا بیا هسې غوښه ورکوي په دې نیت ولا نه ورکوي چې دا د دې خدمت چې دی نه عمومي طور څوک چې دی نه هغه راځي هغه په دې نه راځي چې دی ماله یا غوښه راکړي یا ماله پیسې راکړي هغه د قصابي چې دی نه هغه دغه چې هغه راشي نو هغه له نو ټول دي شي کولی شي درې کسان کې شریکي هغه خو مستحب طریقه چې کوم تاسو وایي که نه هغه خو ضروري نه ده چې بالکل بعینه هغه تقسیم وکړي کوم چې کوم د شریکانو کوي خو دا خو بس اندازتن تقسیم کا دا یو حصه ځان ته پاتې کا هغه مستحب طریقه دا ده چې نو هغه خو ما تاسو ته وایي چې ګوره په دې کې ټول ضروري نه دی دا خو ګوره یو مستحب طریقه دا ده چې دې درې حصې کې هر څه که نه یوه حصه ځان ته پاتې کړي یوه حصه چې دی نو هغه غریبانو له ورکړي بله حصه چې دی نو په خپل خپلوانو تقسیم کړي اګره که مالداره دي
په کې اړو کې هم نه دی نو دا ضروري نه ده لکه دا خو مستحب طریقه ده لکه خو بیا خپلې طریقه دا ده چې د خپې ټولې ټوکړې شي صحیح ده دا ټولې خپې چې دی نه هغه د اډوکي مات کړی شي دا ټولې بیا د هغې په حساب باندې د اډوکي نیم کړی شي د خپو اډوکي دغه طریقه بیا ښکلي ځکه چې روغې خپې خو بیا حساب صحیح نه راځي او نو دغه خو بیا نه کېږي دا خو پارټ ټایم سړی ځان دغه کي نو کوم مستحب طریقه چې کوم ده نو هغه داسې ضروري نه چې بالکل فکس په تله باندې یو سړی چې دی هغه ترې ایسېږي بس هغه اندازتن کولی شي بل جوز د سړي خپل کور دی او دغه کور چې دی بل په کور کې یو کس دی دوه کس دی هغه خورا وره مزدوري کوي لکه د قربانۍ پیسې نشي پوره کوي نو په هغه باندې قرباني چې د هر یو مزدوري کوي خو د ده سره چې دی نه هغه مزدورۍ نه دومره پیسې نه پاتې کېږي چې د ده سره بالبره شپېته او یا زر روپۍ نغدي نه پاتې کېږي نو په د قرباني نشته اګر که دی مزدوري کوي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين